دا ما یو جلد د خپلو مشرانو ته د پاکستان پیپل پارټۍ د قایدونو ته دوی ته خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر پختونخوا د پښتنو مشره جناب محمد علي شاه دلته د تحصیل دینځای راغلي زما عزتمن مشرانو او قدرمن وروڼو السلام علیکم. نن چې دلته کم قام تاسو راغلي نو تاسو ظاهره کوي دا خبره دی باچا صاحب ته د پاکستان پیپل پارټۍ قایدینو ته ظاهره کوي چې تاسو د پخپیدار په نوم نه راغلي. بالکل راغلي که نه راغلي دا ما یو جلد د خپلو مشرانو ته د پاکستان پیپل پارټۍ د قایدونو ته دوی ته خو چې بخپیدار خان یو قوت دی په داسې دینځای کې دا به منئ. یو منټ 2018 کې چې پاکستان پیپل پارټۍ کې جناب بخپیدار خان مرحوم شمولیت کوو نو پاکستان پیپل پارټۍ ته راغلی و نو پاکستان پیپل پارټۍ والا به موږ رضا کوي که موږ پاکستان پیپل پارټۍ والا رضا کوو؟ دې خبرې جواب تاسو خبر واورئ په دغې باندې بحث نه کوم او نه دغه خبرې چېړم. زه تاسو ته درخواست کوم څومره چې د بخپیدار خان ملګرتیا ده په تحصیل دینځای کې زه د دې سټیج نه هغوی ته درخواست کوم چې پاکستان پیپل پارټۍ سره تعلق لرونکی که هغه کشر دی او که مشر دی که مشر دی نو زما مشر دی او که کشر دی نو زما رور دی نو تاسو بیا قومره قدر کوئ څومره چې زما او تاسو د بخپیدار خان د زوی کوئ دا به ستاسو ما سره مهرباني. بله خبره جي روان الیکشن دی ټیک ټاک خبره ده په دې مونږ په خپلې پارټۍ کې رضا کول نشو کولی. مونږ به انشاءالله تعالی کوشش کوو د نورو پارټیو به شمولیت یې کوو د نورو پارټیو به د خپله ملګرتیا سیوا کوو. زمونږ پارټۍ والا چې څونه د پاکستان پیپل پارټۍ قایدین دي هغوی به زموږ نه مخکې کېږي په زور به رانه مخکې کېږي. څنګه چې 2022 کې د میر الیکشن وشو نو جناب بخپیدار خان مرحوم تاسو ته ظاهره ده چې په دغه الیکشن په دې بیلات باندې ډېر زیات خفه و که نه و خفه په تحصیل دینځای په عوامو باندې په تحصیل دینځای باندې په ټول تحصیل دینځای باندې په لر بر باندې د بخپیدار خان مرحوم احسانات دي. 47 سال ورسره جدوجهد هغه کړی دی 47 سال یې ورسره ملګرتیا کړې ده تحصیل دینځای د قام سره. نن د تحصیل دینځای د قام ټایم راغلی دی چې بخپیدار خان مرحوم له به دا عزت او دا قدر تاسو ورکوئ به که نه؟ مشرانو موسمي خلک راغلی دی زه په دغې باندې بحث نه کوم چې زموږ چیرمین بلاول بټو زرداري صاحب راځي او زه په دغې باندې بحث نه کوم چې الیکشن را روان دی په هغې باندې به تاسو د هغې لپاره منډه وهئ. زه په واضح بیان کوم تاسو ته بلاول جلسه به هم کامیابولي دا زما سره تحصیل دینځای د بخپیدار خان مرحوم د هغه ملګرتیا به واده کوي واده ده که نه؟ د 8 فروری الیکشن د 8 فروری د الیکشنه پورې زه تاسو ته درخواست کوم چې څوک دمه ونه کوي خپل خوبونه راکم کوي خپل کارونه ختم کوي خپل ضرورت راکم کوي خو دا الیکشن به تاسو پاکستان پیپل پارټۍ له ګټلې ورکوئ. راځو دې خبرې نه د تحصیل دینځای په حواله سره سیاسي 2-3 خبرې به کوم. موسمي خلک راغونډ شوی دی نن څوک چاته د ټرانسفارمرو خبره کوي نن څوک د سویکیس د پیپونو خبره کوي خو دا صرف او صرف د دې الیکشن په ټایم کې کېږي. دغه شانتې مخکې هم تاسو ته معلومه وه چې د الیکشن په ټایم کې پیپونه راوړه بیا د الیکشن نه بعد اوچت کړه و که نه وه داسې همدغه شانتې پراډونه بیا روان دي څوک به د پیسو والا ورکوي څوک به د ټرانسفارمرو کوي څوک به د سویکیس خبره کوي. موږ به صرف او صرف د پاکستان پیپل پارټۍ د بلاول بټو زرداري د چیرمین صاحب خبره کوو چې څنګه په تحصیل دینځای کې بېروزګاري ده
څنګه دلته مهنګایي ده نو دغه یو خبره چې روټي کپړه مکان دغه به روټي کپړه مکان زموږ دا وایي موږ به د تحصیل دینځای د عوامو دپاره یو ناره روټي کپړه مکان به موږ ورکوو دا به زموږ ناره انشاءالله تعالی په دې باندې زموږ سره زما سره لبیک ده ستاسو دا څه کړي ما سره بالکل باچا صاحب دا ما صرف تاسو ته د دې لپاره خوا چې دلته د بخپیدار خان مرحوم قوت دی زموږ د پاکستان پیپل پارټۍ چې څونه قایدین دي دا زما عزتمند دي زما مشران دي زه به یې ننواتې کوم زه به یې قدر کوم زه به عزت کوم زه به هر هغې ځای ته رسم چې کومې پورې دا هغوی رضا شوي نه وي خو چې کله د بخپیدار خان مرحوم درېیمه ورځ به د وفات نو دې مشرانو ما ته ټوپۍ په سر کړې ده او انشاءالله تعالی زما د دوی نه امید دی چې دوی به زما نه ډېره منډه وایي وایي به که نه وایي نو زه خپلې خبرې را ختموم او محمد علي شاه باچا صاحب ته موږ دعوت ورکوو چې هغوی راشي او د برسۍ په د جلسې په حواله سره او د الیکشن په حواله سره زموږ سره خبرې وکړي ډېره مهرباني جي